بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما. مسلمانانو زه تاسو ته یو ډیر اهم پیغام طرف ته ستاسو توجه حاصلول غواړم. نن پرون د ورځې راپورټ دی د ګردې هسپتال SUIT چې کوم پاکستان کې لاهور کې یو هاسپټل دی، د هغې یو تحقیقاتي راپورټ دی چې د ګردو د مریضانو 100% مریضان داسې دي چې د هغې ګردې فیل شوي وي یا تقریبا ناکاره شوي وي، او د هغې مریضانو د ایج او د عمر تعداد هغه چې دی نو د 20 نه 19 تر 30 سال پورې عمر دی، یعنی 20 to 30 ایج والا عمر چې کم الکان نوجوانان او نوجوانان بچی دي، هغه چې دی نو د ګردو د مرض د وجې نه هغه دومره عظیمې بیمارۍ کې مبتلا شوي چې د هغې ګردې ناکاره شوي، او د دې وجه په دې ټولو کې کامن سیز او کامن وجه چې هغه یې راوښکې ده هغه د سټینګ شربت استعمال دی. د دې د وجې نه د سټینګ شربت په فرانس کې، په برطانیې داسې ممالک دي چې په هغې کې په دې باندې بین لګېدلی دی، او دغه شانتې د پاکستان یو بل سروې ده چې د هغې مطابق 100% د کینسر مرض هغه چې دی نو ډبل شوی دی، 100%، او دا په نوجوانانو کې ډېر سیوا شوی. د هغې هم بنیادي وجه هغه د سټینګ شربت او دغه شانتې د نورو مشروباتو د کولډ ډرینکس د دې مشروباتو استعمال دی. د برطانیې د امویل کالج یو محقق دی، امویل کالج دا په برطانیې کې یو ډېر غټ کالج دی، د هغې یو محقق دی چې د هغې نوم جوناتن پیرسن، د هغې نوم دی جوناتن پیرسن. هغه لیکلي دي چې د کولډ ډرینکس او د مرګ په منځ کې یو ډېره عظیمه رشته ده، او دغه رشته ده د صحت تباه کېدل، یعنی گویا کې مرګ او کولډ ډرینکس دا دواړه د یو بل سره بیخي لازم او ملزوم دي چې کولډ ډرینکس استعمال وکړي نو گویا کې تا ته مرګ راغی. عزتمندو، صرف ستاسو د بهترۍ او د خیرخواهۍ دپاره، ستاسو د خیرخواهۍ د جذبې دپاره قرآن هم دا حکم کړی دی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تاسو د دشمنانو دپاره ځان تیار ساتئ، او داسې تیار چې تاسو په دې کې د دې حضور صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه صفا طور سره پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د دې قسمه لوبو، د دې قسمه داسې قسمه لوبو چې په هغې کې د صحت خیالي د هغې انتهایی حوصله افزایي کړې ده، او حضور صلی الله علیه وسلم دا بار تلقین کړی دی چې د صحت خیال ساتل دا د ایمان علامه ده. ځکه حضور فرمایي وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، ستا د بدن هم په تا باندې یو اسلامي حق دی چې ته دا پوره کړې. او حضور دغه شانتې ارشاد فرمایلی دی چې اغتنم خمسا قبل خمس، 5 څیزونه د 5 څیزونو نه مخکې غنیمت وګڼه، او په هغې کې یو دی صحتک قبل سقمک، ستا د صحت د غنیمت وګڼه ستا د بیمارۍ نه مخکې. عزتمندو، د دې د وجې نه زه تاسو ته عاجزانه درخواست وم چې په دې سټینګ بوتل باندې دې قومي پابندي ولګي. زما خپله هم ډېر خوښ و، په دې کې د کیفین تعداد هم ډېر زیات دی، دې کې نشه هم ډېره سیوا ده، د دې په څښلو سره یکدم سکون میلاویږي. خو تېرو شوو ورځو کې د دې د وجې نه زموږ د خوا کې کلي نه یو ډیت وشو، او هغه هم د 15 نه تر 30 سال پورې یو ماشوم د کینسر مرض غټه وجه هغه د سټینګ او د کولډ ډرینک استعمال دی. الله تعالی دې موږ ټولو ته په دې د عمل توفیق نصیب کړي. السلام علیکم.